السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو کتونکو، زه یم ستاسو ورور ظاهر چشتي. یو وړه غوندې ویډیو تاسو سره شریکوم. نن سهار مې د فیسبوک په پاڼه باندې کتل چې بیګا د افغانستان او د پاکستان د کرکټ میچ او په دغه خوشحالۍ کې چې کوم دی خلکو د مختلفو علاقو کې چې کوم دی د خوشحالۍ نه خلکو ډزې کولې. په دیزو په علاقه کې چې کوم دی پلار لګې شوي د خوشحالۍ نه ډزې کولې او د هغه د لاسه چې کوم دی خپل د زړه ټوټه چې کوم خپل زوی زلمی زوی هغه لګېدلی دی، د هغه دوست یې لګېدلی دی او دواړه په موقع باندې وفات شوي دي. نو زه اخر دغه خلکو ته وینا کوم، دغه خلکو ته پیغام دی زما چې دا کومه خوشحالي ده. دا تاسو خپل ملک سره خوشحالي کوئ، خو دا چې کومه خوشحالي تاسو کوله په دغه خوشحالۍ کې تاسو خپل د زړه غوښه، خپل زړه ټوټه، خپل بچي تاسو بیل هغه پکې وفات شو. نو خوشحالي دې ته نه وایي. د الله نه ویریږئ، د الله د قهر ویریږئ. په دې ملک باندې رنګ رنګ عذابونه را روان دي. دغه ټیم کې چې تاسو ډیره خوشحالي کوله، 2 رکعته نفل به هم کړي وو، الله ته په سجده شوي وې. دا تاسو چې کوم عمل کړی دی، کومې ډزې وکړلې تاسو، او دا کوم تاسو پکې کوم تکړه ښکلي ځوانان پکې ضایع شو، اخر د دې خوشحالۍ څه مطلب او څه مقصد دی؟ نو زما ټولو ته دا پیغام دی چې د الله نه ویریږئ. خوشحالي راشي، غم هم راځي، خوشحالي هم راځي په انسان باندې. که افغانستان دی او که پاکستان دی، دواړه مسلمانان ملکونه دي. زموږ دپاره دواړه چې کوم دی نو دغه خبره ده چې هغه اړخ ته مسلمان دی، دې اړخ ته مسلمان دی. ټیک ته د خوشحالۍ خبره ده چې میچ یې وګټو، خو 2 رکعته نفل به هم کړي وو، د الله په نوم هم څه ورکړي وو. نو دا ډزې چې تاسو کولې، دا 2 ښکلي ځوانان پکې لاړل، اخر د دې څه مطلب و؟ زما ټولو وروڼو ته دا پیغام دی چې مهرباني کوئ، داسې قسم د هوایي فیرنګ نه ګریز کوئ، ځکه چې اکثر پکې چې کوم دی بهر د ګرمۍ موسم دی، ماشومان بهر پراته وي، زنانه وي، دا په دې هوایي ګولو باندې چې ولګي، دا خواران غریبانان دي. نن سبا د خلکو د وړو وس نه کېږي، د رزق وس یې نه کېږي. نو هغوی به د خپلو بچو، د خپلو اهل و عیال علاج د کوم مړه کوي. نو دا یو تاسو ته پیغام در کومه. الله پاک هم تل ښه د باد او بریالي ساتی. مننه.